او د صحابو د سلفو دا واقعیات چې واورئ چې دا پیسې څنګه به دین باندې لګولي دي تعجب بدله درشي چې په څه عجیب انداز دا پیسې دوی لګولې. یو صحابي دی د هغه نوم دی سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه. سیرت کې دی وایي د یو د قریشو نه یوه ښځه کړې وه، ښایسته م وه خو وسواله مسناس، لیکن دا غریب چې و نو ده کې د زهد ماده ډېره وه، پیسې به یې لګولې په دین. نو په یو وخت د اوقاتو کې دی په یو علاقه باندې والی مقرر شو، گورنر د عمر رضی الله تعالی عنه د طرفه. نو لږه موده بعد عمر رضی الله عنه لاړ، خلکو ته یې ویل چې دا کوم والي چې مقرر دی ایا دا څنګه سړی دی، دا د هغه طریقه وه تپوس به یې کاوه. نو هغوی پې یو درې څلور اعتراضه وکړ. یو دا ده چې دا د ورځې ټیم ورکوي د شپې چاله نه ورکوي. دویم په میاشت کې دا یوه چوټي کوي خامخا که هر حالي، او دلته زموږ حاجتي. دویم پکې دا صفت، او دریم دا دی چې سهار کې راځي نو لږ ناوخته راځي. او څلورم دا دی چې کله کله پې داسې غوټه شانتې راځي. نو عمر رضی الله عنه ډېر خفه شو چې دا زما والي دی او په ده کې داسې کمزوري ده. نو ده ته یې وویلې چې یاره دا څه وجه ده؟ نو هغه وویل چې ما خو دا خبره نه بیانوله، خو هر کله چې حاجت راغی نو اوس یې د رعیت مخکې بیانوم. نو ویې ویلې چې زه د شپې ټیم مې الله له ورکړی او ورځ مې مخلوق له ورکړی، او زه دا نه غواړم چې دا د الله حق یا د هغه له مې چې کوم وخت ورکړی دا خراب کړم. نو د ورځې دوی کارونه کوم او شپې وخت مې الله له ورکړی، او په میاشت کې یوه چوټي ځکه کوم چې زما دا یوه کپړه یو جوړه ده، او دا هم داسې وړی شی ده چې دا زه سهار کې وینځمه نو ایله ماښامه پورې وچه شي، او بله جوړه مې نشته. سره د دې چې ښه ګورنر دی والي دی، او سهار کې ناوخته ځکه راځم چې زما کور کې څه غلام وغیره یا څه وینځه نشته، نو زه خپلې بیبي څه خدمت وکړم نو چې کار خلاص کړم بیا درځم. او څلورم دا دی چې ما ته د جاهلیت هغه وخت را یادېږي چې کله موږ خبیب رضی الله عنه شهید کاوه، نو هغه حال چې را یاد شي نو ما باندې داسې چل وشي چې موږ به الله له څه جواب ورکوو. په دې وجه باندې دا څلور عذرونه زما دي. نو عمر رضی الله عنه ډېر خوشحاله شو، او ده دپاره 4,000 دیناره انعام مقرر کړ چې دا واله او خپل ضروریات پې پوره کړه. ته والي او دومره سخته تیرې، نو دا 4,000 دیناره، دینار د سرو زرو ډېر روپۍ وې. نو بیبي ډېره خوشحاله شوې، زه اوس خو راباندې پراخي راله، ډېر وخت پورې به غمونه نه وي. نو ده وتل چې خوښه دې نه ده چې چاله قرض ورکړو، که لږ سختي راباندې کوم ځای کې بیا ډېره شوه بیا به هغه ځای کې بیا راوالو. نو هغه ښځه پویه نه شوه، ویل ورې که دی لاړ، هغه 4,000 دینار یې ټول یو ځای کې غریبانان خلکو په هغه ټولو یې تقسیم کړې. نو چې لږه موده تېره شوه بیبي ورته یې پیسې خو راواله، به یې ورته ویلې به هغه ورته چې کله ډېره سخته ورځ وه ډېره جته مو بیا به یې راوالو. هغه اوس ډېر غربت دی، دې نه به کومه سخته ورځ راځي. نو ورته یې ویې چې دې نه یو ډېره لویه سخته ورځ را روانه ده، د قیامت ورځ، او هغه ما الله له ورکړې قیامت کې به بدله راکړي. نو ګوره والي دی والي،
او پیسو ته حاجت هم دی او بیا ورته په انعام کې میلاو شو او هغه پیسې هم د الله په نامه ورکړي